الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ونبينا وتقينا ومولانا وأزكانا أحمد الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نزرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخلص دينك يكفيك العمل القليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده
على الإخلاص لله وحده لا شريك له فارقها والله عنه راض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو بهر اوریدونکو، څومره اعمال چې مونږ کوو نو په دې ټولو عملونو کې یو اهم کار چې هغه د عملونو دپاره پکار دی نو هغه دی اخلاص په خپل عمل کې. اخلاص په عقیده کې الله غواړي او اخلاص په عمل کې الله رب العالمین غواړي. للہیت پکار دے دا اللہ رب العالمین رضا پکار دا. عمل چی اللہ تبرزی او اللہ قبلی نو آغا پا اخلاص باندے عمل چی کم وشی نو آغا اللہ قبلی. کم عمل کی چی اخلاص نہیں خالص دا اللہ رب العالمین دا رضا دا پارا نہیں آغا عمل دا اللہ رب العالمین پا دربار کی قابل قبول ندے. اور اللہ رب العالمین فرمائی فجعلناہو ہباء منثورا، دا عمل با اسے گرد و غبار الوزول شوی، دا عمل بدلد تمیلاوی گنا. ذکا اللہ رب العالمین چاہتا محتاج ندے. اللہ رب العالمین بے پروازات دے. اللہ دا عمل ډیروالی تنگوری، اللہ دا عمل غټوالی تنگوری. اللہ رب العالمین دا انسان دا دی عمل دے تگوری چی پدکے اخلاص سمر دے دا دا چا دا پارا کڑے دے پس بنیاد باندی دا کڑے دے نیت سا دے. دا آدم علیہ السلام دو زامنو قابیل و حابیل قربانی کرلا. آغا قربانی یو پا اخلاص باندے کڑے و حابیل او بلکہ اخلاص نو قابیل نو اللہ رب العالمین دا غیبارکی ہوئی انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ دا متقیانو نا قبلی دا اخلاص والو نے اللہ رب العالمین قبلی. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی اے پیغمبرہ قل دے خلق تو آیا انی امرتو ما تا حکم شوے دے ان اعبد اللہ چی دا اللہ بندگی وکما مخلص لہ الدین او خالص کون کے شمد دے اللہ دا پارد دین. دا اللہ رب العالمین دا پارد دین دا بلنی داغی اخلاص کون کے شما. وَأُمِرْتُ مَا تَحُكَمْ شَوِدِ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ چی اول پا مسلمانانو کی ذراشم اول پا تابدارانو کی ذراشم. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. پیغمبر دے خلق توایا زیریگما کد خپل رب نا پرمانیو کم نو دا غلوی ورز دا عذاب نیریگما. ویقل پیغمبر دے خلق توایا اللہ اعبد زخاص دا اللہ بندگی کو مخلص لہو دینی او خالص کون کے امد دے اللہ رب العالمین دا پارا دخپل دینا. اخلاص دا ستا ویلے کی عزت مند دا اخلاص تعریفنا علماء کرام دیر کرلی چی اخلاص دا ستا ویلے کی اخلاص پہ جاندل پکار دی. زکا یو کار باندے عمل بتعالی کولے شی چی داغا کار داغا علم ازدکی یو خبر پتا تا تنی نو سنگ با پاغی باندے عمل وکی. دا طولنا اول
د یو چیز معلومات پکار دی علم پکار دی نو چې علم وشو بیا عمل انسان کولی شي مونځ به تعالی کولی شي چې کله د مانځه طریقه ته یاده کړي زکات به تعالی ورکولی شي عمل به پې کولی شي چې د زکات د ادا کولو طریقه وپېژني عشر به تعالی ورکولی شي چې د عشر د ورکولو طریقه یاده کړي حج به تعالی عمل کې راوستی شي چې د حج طریقه یاده کړي تبلیغ او جهاد به تعالی کولی شي چې کله د تبلیغ او د جهاد د هغه علم زده کړي د هغه طریقه زده کړي چې عمل بغیر د علم نه دا خو ته کولی نشي او دا کېدی نشي او د دې وجې نه هغه عالم چې هغه په مسله باندې پوهه دی هغه عمل کوي نو د علم په رڼا کې کېږي او چې انسان عمل کوي خو د هغې علم ورته نشته د هغې پته ورته نشته نو هغه بیا د شیطان ښکار کېږي ډېر زر دې وجې نه حدیث دی چې په شیطان باندې زر بے علم عابدان او عمل کوونکي گمراه کول آسان دي په نسبت د دې باندې چې یو پوهه سړی دی او هغه عمل کوي یو پوهه سړی دی یو عالم دی په مسله باندې پوهه دی او عمل کوي شیطان ته دا ګران دی د زرو کسانو هغو نه چې هغې ته د مسلې پته نشته او هسې عملونو کې لګیا دي دې وجې نه عمل ضروري دی نو اخلاص څه ته ویلی کېږي لاول دا وپېژنو نو بیا به ځان کې اخلاص پیدا کوو په هر عمل کې دا پکار دی که د دین بغیر د عمل وکړه نو الله رب العالمین په نس باندې د هغې هېڅ قدر و قیمت نشته دی اخلاص څه ته وایي عبدالله تستری رحمه الله فرمایي وی الاخلاص هو ان يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى اخلاص دې ته ویل کېږي چې د بنده سکون او د بنده حرکات خاص د الله دپاره وي چې د کم یو انسان داغه ولاړه داغه ناسته داغه غم داغه خادي داغه ټول طریقه کار د الله دپاره دې ته اخلاص وایي او دغه شان ابراهیم ابن ادهم رحمه الله فرمایي الاخلاص صدق النیت مع الله اخلاص ویل کېږي نیت رښتونی کول د الله سره چې خالص د الله د رضا دپاره ایمان دې راوړو خالص د الله د رضا دپاره ته عمل کې د الله دپاره د دې وجې نه په عقیده کې اخلاص پکار دی او نیت خالص کول پکار دی نیت رښتونی کول پکار دی او دغه شان په عمل کې پکار دی ابو عثمان رحمه الله فرمایي وی اخلاص دې ته ویل کېږي الاخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر الى الخالق چې الله رب العالمین ته دومره ګوري د الله رضا ته دومره ګوري چې د مخلوق دا کاته درنه بالکل ير شوي دي سره درته پته نه لګي چې مخلوق هغه لا ماته ګوري بلکې د الله رب العالمین په رضا کې دومره ور ډوب شوی او دومره جوور پکې تلی چې د مخلوق اړو سوچ او فکر هم نه کوي چې دا ماته ګوري او ماته ښه وایي او که بد راته وایي زه الله رضا کومه دغه شان وی الاخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلها اخلاص دې ته ویل کېږي چې همیشه د الله رضا لټې او ټول خواهشات دې پریښي دي د الله د رضا دپاره تمام سہولتونه دې پریښي دي د الله د رضا دپاره نو دې ته ویل کېږي اخلاص او ملا علی قاري رحمه الله د اخلاص تعریف داسې کوي و اخلاص څه ته وایي وی الاخلاص تصفیة العمل من طلب عوض وغرض عرض ورؤیة ریاء اخلاص د عمل صفاواله دی دا طلب د عوضنا
تسبیت العمل من طلب عوض اخلاص د عمل سپاواله دې د طلب د عوضنا وغرض عرض او د غرض د سامان نا چې دنیاوی څه سامان پاغي باندې غوړه کی ورؤیت ریاء او خالی والے دې د ریا نو د ځان خودنینا ریا دا شرک دې شرک خفی دې ته ویل شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای امتیانو زیریګم چې تاسو به شرک خفی کې اخته شئ په پټ شرک کې اخته شئ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اگر یا کاری د ځان خودنه ده مخلص چاته ویل چی وساری انسان په ما کې اخلاص ترې دا عمل کوم د الله د رضا د پاره نو مخلص بچاته ویل کی مخلص الله دې مونږ کې دغه د اخلاص ول صفت پیدا کی عزتمند کم یو عمل دی چې پای کې اخلاص نشتا دا الله رب العالمین په دربار کې دا قابل قبول نه دی دا الله رب العالمین په دربار کې د دې قدر او قیمت نشته ری که انسان ځان ډیر کړهولې دی خو چې اخلاص نشتا دا الله رضا نشتا نو د عمل د پیدا نه ور کوي مخلص انسان چاته وي مخلص نو امام قرطبی رحم الله د مخلص تعریف کړی دی وای المخلص هو الذي يعمل ولا يحب ان يحمده الناس مخلص انسان هغه چاته ویل کیږي چې عمل کوي او دا نه خوخی چې خلق زما صفت وکي بس چې دا نه خوخی چې خلق زما صفت وکي نو دا مخلص دی او کچرته سوچ او فکر دا راغی چې خلق زما صفت وکي خلق وای څومره خسړې دي څومره خدي او په نیت کې دا راشي پزله کې دا راشي چې خلق زما صفت وکي نو دغه انسان مخلص نشي کېږي مخلص باغ چاته وای چې عمل کوي کده جهاد والا عمل له جهاد کوي ک تبلیغ والا عمل دے تبلیغ کئی ک علم کئی ک اغا درس و تدریس کئی ک قرآن وائی کم یو عملم کئی دے یتیمانانو غریبانانو داغی مرستے و مدد کئی څومره کارونه چې دی ټول دینی کارونه کئی خو ولا يحب ان يحمده الناس د دې مين نه کوي چې خلق زما صفت وکي نو دې ته مخلص ویلږي او وقایت الانسان نو می کتاب کې د مخلص تعریف داسې شوی دی المخلص من يكتم حسناته كما يكتب حسيئاته وای مخلص انسان هغه چاته وای چې خپل نیکی د مخلوق نه د سپټه ساتي لکه څنګه چې خپل ګناهونه پټ ساتي دا مخلص دی د نیکی یو کار کړي دی نو دومره پټي دومره پټ د نیکی کار کوي او دومره داغي په ښکارا کول باندې شرمېږي لکه څنګه چې په ګناه په ښکارا کول باندې شرمي څنګه چې ګناهونه خلق د مخلوق نه پټ ساتي چې زما د دې ګناه زما د دې نافرمانی زما د دې بغاوت د دې پته چاته ونه لګي نو دغه شان د خپل نیکیم د مخلوق نه پټي ساتي و الله لپاره مې کړی دی کنه دا عمل مې الله له کړی دی نو دې ته ویل کېږي اخلاص او مخلص دغه انسان چې د نیکی د مخلوق نه پټي ساتي خپلې څنګه چې ګناهونه پټ ساتي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاص پیدم دا ویل د اخلاص برکات چې کوم یو انسان کې اخلاص راغی نو دغه انسان د لږ عملم د الله رب العالمین په دربار کې پورا دی معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نصیحت ورته کوي ورته وی اے معاذ رضی الله تعالی عنہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل خپل دین کے اخلاص پیدا کا خپل عقیدہ کے خپل ایمان کے اخلاص پیدا کا خپل پد ایمان راوړلو کے اخلاص پیدا کا خپل پد عمل کی اخلاص پیدا کا
یکفیک العمل القلیل لگ عمل امستاد پارا پورا دے. او دا خبر بتا سو بار بار اوریدلی ماشاءاللہ تبلیغیان حضرات چکلا غشپک نمبر وائی پکی وائی وی کئی روپے دیدا اللہ رب العالمین در ازاد پارا اولگولا ددی اجر دو حد غرنا هم زیاد دیتا لرا او دمر اجر دینم زیاد دے چی دو حد دا غر طول دا سروز روشی او دغا تولگے قردین دا یورو پای چی پای کی دا اخلاص دے و رضا دا اللہ دا ستنا داغینا پورا دا داغینا اللہ زیاد اجر سار پارا دے چی بل کس کے اخلاص نشتا و دمر دیر لگولنی او بل طرف تا یو سڑی اغا دوحود دا غر عمرہ سرزر اغا لگول دی خو اخلاص بکی نشتا نو اغا دا اللہ رب العالمین پا دربار کی دا غیز قدر و قیمت نشتا اغا دا ہیت شی دا غیز کم دا ماشی دا وزر عمرم دا غیز قیمت نشتا دا اللہ رب العالمین پا دربار کی وجہ دادا چی اخلاص سر عمل درنیگی پتل دا میزان کی شکل اخلاص کے خودلشی دی وجہ نے روایت پا کرازی و یو سڑے و پورز دا قیامت باندے راوستلشی دیر ناشنا حدیث دی غیط چی انسان سوچ کئی و یو سڑے براوستلشی او دسر با حساب شروع شی گناہون با دم رڈیر کڑی چننان میں رجسٹر یو کم سل کاپیانی رجسٹر دا با رواغستلشی دا با رد گناہون نڈکی یو کم سل رجسٹر کاپیانی او دا کاپی هم دسی وڑا کاپی نئی وی دومر لوی کاپی بای دومر لوی رجسٹر بای سمر چی دا انسان نظر لگی یوی و با دومر دا با دا گناہون نڈک شوی دا پلان کئی گناہ پلان کئی وڑا و غٹا دا با لکل شوی یو کم سل رجسٹری دا گناہون نڈکی وی دے سڑے با پوخ یقین ہو کی جز جانمی امام 100% بے یقین راشی چی ذکر دی دا خواست سے لکلے شوی دی طول گناہونا ننان میں رجسٹر اڑکی شوی دی و اللہ رب العالمین با دی انسان توی خپکی گما ستا یو عمل منگ سرشتا او اغا عمل اغا دا دی طول نوزندار دی و اغا یو معمولی خونتا چٹائی براغ استلشی چٹائی یو کاغذ اغا با دا تلی پیو چابڑی کی خودلشی پا اغا با کلمہ لکی او پا بل باندے با بل طرف تا دا یو کم سل یعنی دا ننان میں رجسٹر غٹی دا گناہون نڑکی دا بکی خودلشی وی دا انسان بوئی چی سنگ دا یو کاغذ تا گورا وی چکل دا طول کلشی آغا یو چٹائی آغا وڑو کیا کاغذ با آغا وزندار شی او دا غی وزن بزیادی وی اللہ رب العالمین بوئی دا آغا کلمہ وا چی تا پا اخلاص سر ویلے وا پا اخلاص سر دا اللہ دا رضا دا پارا کلنا کل انسان دا پتنہائی کی ناسی کنا او دا اللہ رب العالمین دا رضا دا پارا وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پزل کی دائی چی دا اللہ رب العالمین نما سوا بلسوک حقدار دا بندگی نشتا حقدار دا عبادت نشتا بلسوک دا نپی و دا نقصان مالک نشتا اختیار من بلسوک نشتا الا اللہ یو اللہ دے او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر او دا اللہ رسول دے دا پا اخلاص سر یو انسان ہوئی دا دی دمر لوی وزن دے وی دا ننان میں رجسٹرون بدغا وزندار شی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل زکدار سے ہو تلے کی گی عملون ہم تلے کی گی او عملون درنی کی عزتمند پس سرا پا اخلاص سرا چی اخلاص پا کنو کنا نو گوری آغا عملون ندرنی کی آریاکاری دا زان خودن دا داغیز قدر و قیمت نشتا او دقا شانتا کی انسانان با ہم تلے کی گی انسانان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نرے پانڈے ہوئی یوزل یو بوٹی تا خطلے دیں او سلے راغلا اغا بوٹی ایدہ سے خوزاو دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پا کیم خوزیدہ را خوزیدے تے نشو
ځکه پکې خوځېده داسې ټولو صحابه وخندل پورې و عبد الله ته ګورئ عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پورې وخندل خامخه انسانان خندا ورزي د حالات چويني صحابه کرام وخندل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتعجبون من ساقيه تاسو ردی په نرو پندو پورې خاندای او تاسو ردی عبد الله بن مسعود په نری بدن پورې خاندای چې دا دومره کمزورې دی او زما د په الله باندې قسمی دا په ورځ د قیامت باندې د پتل د میزان کې د احد د غرنم زیات وزنداري د احد د غرنم زیات وزنداري اصل کې په انسان کې چې وزن پیدا کیږي او دا شان د انسان په عمل کې چې وزن پیدا کیږي دا پس سره په اخلاص سره د انسان د بدن غټواله وړوکواله له اعتبار نشتا د انسان د عمل غټوالی او وګدوالی له اعتبار نشتا چې انسان وای ما ډیر کار کړی دی یار ما پلان کې چلم کړی دی ما علم هم کړی دی ما چې کوم دی قرآن راته داسې بالکل حرف به حرف یاد دی یار ما تبلیغ کې ټول عمر لګولې دی یار ما ټول عمر jihad کې تیر کړی دی نه باینا الله رب العالمین دې ته نه ګوري الله رب العالمین چې ګوري اخلاص ته ګوري الله رب العالمین چې ګوري نو الله للهیت ته ګوري چې په انسان کې اخلاص څومره دی په انسان کې د الله رضا وو کنه وا د الله رب العالمین رضا دا ضروری ده نو معاذ رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای معاذ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل بخپل دین کې اخلاص پیدا کا الله رب العالمین با الله تبارک وتعالى با ستالګم عملم چې کوم نه راغستاره لپاره کافی کی ستاد نجات لپاره دغه شام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي د اخلاص بارکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انما الاعمال بالنیات د ټول عملونو دارو مدار پنیتونو سره دي څومره عملونه چي دي داغو دارو مدار پنیتونو سره دي چې کوم یو انسان داغه نیت برابرو داغه نیت د الله د رضاو دغه انسان کامیاب دی کنیت خرابو نو دی ناکام دی په دی باندې یو واقعه اوري ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د حدیث نقل کون کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې په ورځ د قیامت باندې چې جهنم ګرميږي ابتدا د جهنم کیږي او بدریو کسانو باندې کیږي دا ډېر لوی خلق دی په مخ د زمکا دغه دریو کسانو باندې بر جهنم اور ګرم شي بیا به نور جهنميان هغه تزي او د دیو د سزا نه به نور جهنميان تنگ شوي دا سه خطرناک عذاب الله رب العالمین دیول ور کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی یو پای کې عالم او قاری صاحب دی دویم نمبر پای کې شهید دی او دریم نمبر پای کې جواد هغه انسان سخاوت کوونکی انسان دی مالدار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اول به جهنم په دیو باندې ګرميږي بای ولی په دیو ګرميږي دا ډېر لوی خلق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل پورز د قیامت با د عالم راوستل شي عالم تبع الله تبارک وتعالى وای د قاری د قران تبع الله رب العالمین وای چې تا د علم ولې کړو انا تا څکړو زما د رضا د پاره دی وای ما علم کړو علامه قران ویلو علامه قران به ورځ شپه بیا وایا دا قران به مینور ته خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله رب العالمین ورته وای چې کذب تا دروغ وی دروغ جنا تا دروغ ویل تا خدای علم درې د پاره کړو ليقال لك عالم چې تا عالم ویل شي او دې د پاره چې تا قاری ویل شي تا خدای علم د دې د پاره کړو دا قران دې د پاره ویلو چې خلق تا قاری القراء وای خلق تا عالم وای خلق تا لوی مولوی سی وای تا خو ردی د پاره د ځان خودنه د پاره د علم کړو وای په اوتی به فسحب فی النار وای دا انسان با دابا راوستل شي نو دا پړ مخه جهنم تراخ کلی شي اول انسان به جهنم ته د عالم زی عزتمند لوی مرتبه د علماء لوی مرتبه ده ځکه دیو پرز د قیامت ډیر لوی مقام دی او چې کله صحیح عالمي نو دیو د پاره ملائکم دعاګانې غواړي دیو د پاره میګان
او دغه شان د دیو د پاره مرغان دا ټول حشرات الارض دا غیر لپاره دعاګانې غواړي خو چې کله د ځان خودنې لپاره دا کارونه کول د ریاکاری لپاره دا کارونه کول چې خلکو دا خلق ما ته خسړې وای خلق زما صفت وکي او پلان کی زما صفت وکا پلان کی زما وکا پلان کی وکا پلان کی ځکه کې د باز نو دا خبرې چې کله دارې پزله کې راغله او دا نیت دراغې نو بای دغه انسان باندې اول د جهنم اور ګرم شي اول دا راخله شي جهنم ته در پیغمبر حدیث دی دویم نمبر باندې شهید راوستل شي هغه ته تاسو کړلی هغه قاتل تو په سبیلک الله ستا پلار کې می جنگ کړو والله کافران می وجل jihad می کړو او تر دې پورې چې شهید شوم ستا پلار کې الله وای کذب تا دروغ دی ویل دروغ جنا تا خدای دې لپاره کړیو چې خلق تا مجاهد وای خلق تا یو کمانډر وای خلق تا څومره بہادر سړی دی او jihad کوي او دې زمانه کې jihad کوي دا نیت کړي راغې نو جهنم اور باغ باندې ګرمي نبی رسول الله والسلام وای هغه پړ مخه راخ کړي شي دریم نمبر باندې هغه سخی انسان مالدار چې د الله رب العالمین د رضا لپاره مال لګي هغه ته وای تاسو کړی دي دی وای ما جمعهتون جوړ کړلې ما مدرسې جوړې کړې دي ما غریبانو یتیمانو له پیسې ورکړلې دومره ځکه په لکه روپې لګول دي دومره په پلان کې ځکه مې لګولې دي الله رب العالمین وای کذب تا دروغجنې تا دروغ ویلو دا عملونه تر دې لپاره کړو چې خلک وای چې دا حاجی صاحب څومره خسړې دي دا څومره خدای وګوره د اعمال داسې لګي په دې دین باندې شیندي داسې پزله کې دې دا راغلی و دیو جن عزتمندو الله رب العالمین د چا ستړیوالي ته نه ګوري الله د چا عمل غټوالي ته نه ګوري الله رب العالمین د چا د عمل ډیروالي ته نه ګوري الله د چا دې کړهو ته نه ګوري بلکې الله اخلاص ته ګوري چې د انسان کې اخلاص ته کنيشتا کریاکاری وا د جهنم اور لول په دی باندې ګرم شي بل طرف ته د نیت بارکه یو بل واقع حدیث نواورا بخاری شریف کې دغه حدیث هم دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دغه راویم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو سړی دا قصد او اراده وکړه چې زه بنن د څه پټه صدقه ورکوم ځان سره پزله کې دا ویلا وینن بزه د څه پټه صدقه ورکوم چې چاته پتهونه لګي نیت خو نیت کې اخلاص او د الله رضا مقصود وا وینن بزه نن شپه ځین خلک دا سنې کو کار هغه ډېر خېخي اراده کوي وینن شپه بزه د څه پټي چاله روپے ورکوما او صدقه وکوما چې اچا ته پتهونه لګي د شپې په تیار کې روان دي یو سړی په لار باندې ولیدو بس هغه پیسې ورکړلې چې پیسې ورکړلې سار ل خلکو یو ډاکویل مال چا په لاس کې روپے راکړې دي ډاکوی مال چا روپے راکړلې بیګا دا بلا څوک بس دا سړی ډېر سخت خپه شو چا صدقه اخلا کوئی کنه یو سلام مې وکړم په هندو باندې نو ادم و ما خو چون کې صدقه ما ول چې زو بهترینه صدقه کوم خو ما ډاکول روپے ورکړي سړی خپه شو په دوی مورز ویل ودا مې کسنه د قبول شوی د څه پټه صدقه وکوما چې دا د دینه پټه صدقه بچا کړم نه بیا سار د بلش په باندې روان دي یو زنانه ده هغه ول کې د شیدا محتاج هغه له پیسې ورکړلې سحر لا یو بدکار زنانه وا یو زناکار زنانه وا هغه وی مال چا بیګه پیسې راکړې دي 4 روپے راکړل دا سړی بیا خپه شو چوغورا روپے هغه زناکار له ملو شوې دي ما خدا پیسې ما صدقه کوله دریم شپه باندې بیا اراده وکړه وینن بزو پټ صدقه کوما او هغه صدقه چې کله کوله شپې باندې ګرځي او چاله چې روپے ورکړلې سهار له یو مالدار سړیو دا کلی ملک او مالدار هغه بیګا چا مال روپے راکړې دي د یو سړی راغی روپے راکړلې دې سړی وی چې یا الله دا څنګه زغما خو نیت خدای الله زه خدا صدقې دا په خنیت باندې کوم الله یو پیرمی اراده وکړه هغه صدقه ډاکول لاړه بل پیر می اراده وکړه هغه صدقه زناکار زنانه لاړه بل پیر می اراده وکړه هغه صدقه یو مالدار باندې وشوا یا الله ما څه ګناه کړلا وای خوب کې وته ویل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای خوب دا مبشرات دي دا زیری دي په دې کې زیره ملاويږي
وای خوب کې ورته ویل شو دې سړی ته چې ستا صدقه خو ټولو صدقونه بهترینې صدقې خو تا وکړې یاد وساته تا چې کومه اولنۍ صدقه وکړه او هغه د ډاکو په لاس کې لګېدل وه ډاکو له دې ورکړ وه هغه ډاکې پرېښودې وی زه ګرځم د بل کورونه لوټ کومه او خلکو باندې ډاکې اچوم او د الله ولیانو ته ګوره پیسې نورو خلکو له ورکوي د یتیمانانو د غریبانو خیال ساتي هغه ډاکو ستا د صدقې د وجې نه ډاکه پرېښوده او یاد وساته په دویمه شپه چې تا کومه صدقه کړې وه هغه زیناکار له دې روپۍ ورکړې وې هغه زیناکاره هغه د مجبورۍ د لاسه د پیسو محتاج او دغه بدکارۍ کې اخته وه خو ستا د پیسو د وجې نه هغې بدکاري پرېښودله هغې ته پیسې میلاو شوې وی تا څومره لویه صدقه وکړله او وی هغه درېم مالداره کس باندې چې تا صدقه کړې وه یاد وساته دغه مالداره ډېر شومپړقو انسان و ده به زکات هم نه ورکاو خو تا چې کله دا پیسې ورکړي هغه سره احساس پیدا شو چې وګوره دا خلک ګرځي د شپې دا مالونه ورکوي خلکو له نو یې زه هم آینده صدقې او زکاتونه به ورکومه نو هغه زکات ورکول ستا د صدقې د وجې نه شروع کړو عزتمندو چې کله نیت کې اخلاص وي نو بیا څومره اهم کارونه کېږي ستا په نیت کې د دې سړي په دې نیت کې اخلاص و نیت یې برابر و د الله رضا مقصود وه د دغه صدقې په ټولو صدقو کې بهترینې صدقې وګرځېدلې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده لا شريك له فارقها والله عنه راض کم یو انسان چې د دنیا نه په داسې حال کې لاړ چې د الله رب العالمین د رضا دپاره کارونه کول نو دی به د دنیا نه په داسې حالت کې ځي چې الله به د نه راضي وي دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل دي ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله رب العالمین ستاسو جسمونو ته نه ګوري الله رب العالمین ستاسو شکلونو ته نه ګوري الله تبارک وتعالى ستاسو د مالونو ته نه ګوري بلکې الله رب العالمین ستاسو زړونو ته ګوري چې ستا په زړه کې اخلاص شته او که نشته ستا عمل ته ګوري چې د اخلاص نه ډک دی او که نه دی الله تبارک وتعالی د دغه اخلاص والو د هغې صفتونه الله رب العالمین کړي دی وجه نه عزتمندو نن خبره په دې باندې وشوه چې په ټولو عملونو کې چې درنواله پیدا کیږي او ټول عملونه چې ښایسته کیږي نو هغه په اخلاص باندې د چا په عمل کې چې اخلاص وي هغه عمل اوچت دی اگر چې لږ دی او د چا په عمل کې چې اخلاص نشته د الله رضا پکې نشته او ریاکاری ده پکې هغه عمل کډیر زیات ولې نه دی خدا الله رب العالمین په دربار کې دا قدر نشته یو انسان 2 رکعات نفل وکړه خالص د الله د رضا لپاره وکړه او بلکې 10 رکعات نفل کړلی خو 10 رکعاتو کې سوچ او فکر دا چې خلک به څومره خپل مونږ یې وکړو دومره ډېر رکعاتونه وکړه نو دغه 2 رکعاتو ولته بهتر دی الله رب العالمین دې موږ مخلصین کی او الله رب العالمین دې زموږ په عمل کې اخلاص پیدا کړي واخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین